لأهله والصلاة على أهلها أم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم مسلمانانو ورونو امید لرم چې روغ او جوړ به الله خوشاله کامیاب او کامران لره ورونو زمون د نن ورځې دا ویډیو پیغام دا به خالص یو دعوتي پیغام یو په دې کې به موږ د سیکولریزم په اړه باندې خبره کوو خاص کر هغه جماعتونه چې هغه مذهب طرف ته ځان منسوبوي په دې باندې به خبره کوو چې آیا دا مذهبي جماعتونه دي او کنه دا سیکولر جماعتونه دي په دې باندې به ان شاء الله تفصیلی خبره کوو تر اخیره پورې زمون سره پاتې شي خاص کر چې کوم عوام ملګری موږ ګوري نو هغه ته زما دا درخواست دی چې په توجه سره تر اخیره پورې زمونږ دا خبرې واورئ ان شاء الله تاسو ته به ډېره زیاته فایده وشي. د هر څه نه د مقصود نه مخکې د مقدمې په توګه باندې یو څو خبرې کول غواړم او هغه ده چې څومره هغه خلک چې هغې مذهب طرف ته ځان منسوبوي او هغه موږ ګوري په شمول د جمعیت علما اسلام د هغې ټولو ملګرو ته زما دا درخواست دی چې اول زما په دې خبرو باندې فکر وکړي. که زما دا خبرې صحیح وي حقې وي نو مهرباني وکړئ د تنظیم پرستۍ نه د تعصب نه کار ماخلئ او په دې خبرو باندې فکر وکړئ دا خبرې زموږ سره ومنئ او نه زما دا خبرې د تنظیم پرستۍ جماعت پرستۍ یا د تعصب په بنیاد باندې دي. ولې کیدای شي زموږ په دې جماعت کې په اشاعت کې هم ډېر خلک داسې چې هغوی زما د دې خبرو سره اتفاق نه کوي نو معلومیږي دا چې زه د جماعت پرستۍ تنظیم پرستۍ د تعصب په بنیاد باندې نیم لګې بلکې زه خالص د الله د رضا دپاره او د دعوت په نیت د مسلې په خاطر باندې ستاسو سره مخاطب یم. بیا هم که تاسو زما په دې خبرو باندې نیوکه کول غواړئ زما د خبرو سره ستاسو اختلاف وي دا ستاسو حق دی. که تاسو د هغې اظهار کوئ په سوشل میډیا باندې په کمنټ بکس کې یا د پوسټونو په ذریعې سره نو مهرباني وکړئ انتهایی د اخلاقو مظاهره وکړئ د اخلاقو په کرښه کې دننه نیوکه وکړئ اختلاف ولرئ. اختلاف مضموم نه دی خو اختلاف هله مضموم شي چې کله دا د اخلاقو د کرښې نه بهر ته وځي ردو بدو ته وځي کنځلو ته وځي غلط الفاظ استعمالولو ته وځي د دلیل په ځای باندې شکلونو ورانولو ته وځي نو په عوامو کې هغه به ډېر بد اثر کوي او چونکې موږ علمای نو دا ډېر بد معلومیږي بد ښکاري چې موږ دغه شانې کې بد اخلاقیانې کوو د اخلاقو د دایرې نه بهر ته وځو. نو اختلاف زه به دا ووایم چې زموږ خپل چې کوم جماعت دی په هغې کې ډېر علما داسې دي چې هغوی سره زما د رای اختلاف دی او دا هم زه نه وایم چې زما رای به خامخا صواب وي خطا کیدلی شي. دغه رنګې که تاسو ته زما کومې خبرې خطا ښکاري تاسو کولی شئ چې زما اصلاح وکړئ. موږ ټول د اصلاح محتاجه یو موږ دا دعوه نه کوو خو د اخلاقو په کرښه کې دننه. اوس راځم د مقصود طرف ته. د الیکشن شپې ورځې دي او سوشل میډیا ګرمه ده د فیسبوک په پاڼه باندې ډېر عجایب او غرایب چې دي هغه مخې ته راځي څوک لګیا دي خوبونه یې د هغې په ذریعه باندې خپل اعتماد پیدا کوي خلکو له یو باور ورکوي. څوک چې دی نو هغه وایي د ووټ میدان دا د بدر او د احد د غزا میدان دی څوک وایي د ووټ پرچۍ د جهاد توره ده څوک وایي انتخابي نشان زموږ کوم کتاب چې دی نو هغه چې کله د علماو سره دا کتاب الله دی هغه خبره هم حل شوله چې کومه څو ورځې مخکې ما یو ویډیو کلیپ کړی و هغې باندې بعضې ملګرو نیوکه کړې وه چې موږ کله ویلي چې انتخابي نشان زموږ کتاب دا قرآن دی هغه په خپله باندې مولانا فضل الرحمن صاحب ویډیو کلیپ منظر عام ته راغی په سوشل میډیا باندې خلک یې ګوري چې هغه وایي دا عام کتاب دی خو چې کله زموږ د علماو سره نو دا به کتاب الله دی. معلومه دا شوله چې د دې د کومه انتخابي نښه ده دا قرآن دی او د الله کتاب دی. دغه خبره هم حل شوله. نو د دې په ذریعې سره هغوی لګیا دي د شرعي حکمونو او دغه رنګې د اسلامي مقدساتو توهین کوي د قرآن او حدیث تحریف کوي د هغې غلط مصداق بیانوي قرآن او حدیث راخلي او هغه په یو باطل نظام باندې باطل سیستم باندې لګیا دي چسپان کوي د خارج نه او د اسلام د دښمنانو له اړخه چې کوم نظام درآمد شده نظام دی د هغې د اثبات دپاره لګیا دي د قرآن او حدیث نه دلایل وایي. نو د خپل مسؤلیت د ادا کولو په خاطر باندې نن زه ستاسو سره مخاطب یم په دغه اړه باندې به انشاءالله خبرې کوو. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاهلین. نبی علیه السلام فرمای زمان وروسته به داسې څه خلک خامخا چې دا علم به راخلي او په دې باندې به د غالیانو د تحریف مقابله کوي د هغې رد به کوي دغه رنګې د جعل سازو دروغجنو د جعل سازۍ رد به کوي دغه رنګې د جاهلانو د غلطو تعویلونو رد به کوي د هغې مقابله به کوي. نو په دغه غرض او دغه بنیاد باندې زه ستاسو سره مخاطب یم او دا خپل مسؤلیت چې کوم دی دا د خپلې غاړې نه کوزومه. نو اول تاسو دا ویډیو کلیپونه وګورئ. امیدوارانو پاس کولو لپاره داسې ښکاري لکه څنګه چې د احد او د بدر په میدان کې صحابه کرامو منډې والې
او پاغي کې کوشش کا ووټ پرچه دا به د جهاد توره ووړو ان شاء الله ګوره د چارګولي پولیس سټیشن باندې مطلب د پی ټی آی وټونه ډیر شي او د کتاب کم شي دا کلی بلا مزه به یې که نه به وي. ویډیو کلیپونه تاسو وکتل چې په دې کې یو عالم دا خبره کوي چې د ووټ میدان دا د بدر او د احد میدان دی. نو زه وایم چې د دې نه خو یو دا خبره معلومه شوله چې د بدر او د احد په میدان کې صحابه کرامو او د هغوی په مقابله کې مشرکانو کافرانو. نو مطلب دا چې د جمعیت علما اسلام په مقابله کې څومره سیاسي ګوندونه دي دا ټول مشرکان او دا کافران دي او د دوی سره دا الیکشن چې کوم دوی لړاوي دا جهاد یو دا خبره معلومه شوه. دا انتهایی خطرناکه خبره ده په خپل ځای. دویمه خبره د مولانا فضل الرحمن صاحب د بیان نه هغه دا خبره وکړله چې د ووټ پرچې چې کوم دی دا د جهاد توره ده، د جهاد توره ده. نو د جهاد په توره باندې خو د مشرکانو په مقابله کې جهاد کیږي، د مشرکانو کافرانو په خلاف باندې جهاد کیږي. نو د ووټو په پرچې باندې چې دوی د چا مقابله کوي نو هغه معلومیږي دا چې هغه مشرکان دي او هغه کافران دي. دا خبره هم د دې نه معلومه شوه. بل یو عالم د هغه بیان تاسو واورېدو چې هغه وایي چې زمونږ نه علاوه که بل چا له چا ووټ ورکو، زمونږ نه هټ کر نورو سیاسي ګوندونو له چا ووټ ورکو، دوی ته به مونږ لامذهبه خلک وایو، دوی ته به مونږ لادین خلک وایو. دا خبره هم د دې نه معلومه شوله چې د جمعیت علما اسلام نه علاوه یا د دې مذهبي ګوندونو نه علاوه چې څومره نور سیاسي ګوندونه دي دا ټول لامذهب او لادین دي. دا خبره معلومه شوه. دا خبرې په خپل ځای باندې زه په دې باندې نوره تفسیره نه کوم. علما پوهېږي چې دا څومره خطرناکې خبرې دي په خپل ځای باندې. د الیکشن میدان ته د جهاد میدان ویل، ووټ پرچې ته د جهاد توره ویل، دغه رنګې نور چې څومره مذهبي ګوندونه دي ځان ته مذهبي ویل او نورو ته لامذهبه ویل. دا په خپل ځای باندې علما په دې باندې پوهېږي. خو زه به صرف دومره خبره وکړم چې د دغه ویډیو کلیپونو نه دا خبره معلومه شوله چې دوی وایي چې زمونږ نه علاوه څومره نور سیاسي ګوندونه دي دا ټول لامذهبه دي، دا لادین دي او موږ مذهبي خلک یو، موږ دیني خلک یو. دا خبره د دې نه معلومه شوله. خو موږ وایو د دوی دا دعوه دا سراسر غلطه ده او خطا ده. ولې خطا ده؟ ځکه خطا ده موږ وایو چې څومره سیاسي جمهوري ګوندونه دي، خوا که هغه مذهبي دي او که غیر مذهبي دي، موږ وایو دا ټول سیکولر دي. ولې سیکولر دي؟ دا لادین دي. یعنی د دې سیاست د دې جمهوریت د دین سره کوم تعلق نشته دی. دا خبرې به تاسو مخکې د علماو نه اورئ او موږ هم دا خبرې بار بار کوو. خو نن موږ په دلیل سره دا خبره ثابتوو چې څومره سیاسي ګوندونه دي، خوا که هغه مذهبي دي او که غیر مذهبي دي، خو چې د جمهوریت حصه ده دغه ټول سیکولر دي. دا زمونږ دعوه ده او دا اوس موږ انشاءالله ثابتوو په دې ځای کې. او هغه داسې چې ګوره جمهوریت دا د سیکولریزم روح دی. د سیکولریزم دپاره جمهوریت د روح حیثیت لري. نو چې هر کله جمهوریت د سیکولریزم دپاره د روح حیثیت لري نو چې څومره جمهوري ګوندونه دي دا ټول سیکولر. اوس دا خبره ثابتوو چې جمهوریت د سیکولریزم دپاره څنګه د روح حیثیت لري. نو د دې دپاره به موږ دوه خبرې کوو. یو به موږ د سیکولریزم تعریف کوو، بل به موږ د سیکولریزم پس منظر وایو. نو د سیکولریزم تعریف خدا دی. سیکولریزم وایي دې ته چې د دین د ریاستي او دولتي امورو سره کوم کار او تعلق نشته دی. دین به جماعت او مدرسې پورې محدود وي. ریاست جوړول، ریاست دپاره نظام جوړول، د هغې دپاره قانون جوړول، په دې کې به د دین کار نه بلکې دا به خلک ځان له پخپله باندې جوړوي. دا د سیکولریزم تعریف د علما په دې باندې پوهېږي. اوس راځو جمهوریت طرف ته. جمهوریت څه وایي؟ په جمهوریت کې هم دغه شانې کې حساب دی. جمهوریت هم وایي چې ریاست جوړول، دولت جوړول، د هغې دپاره نظام جوړول، د هغې دپاره قانون جوړول دا د عوامو کار دی او د عوامو لخوا چې کوم منتخب شده ممبران دي او ارکان دي دا د هغوی کار دی. قانون به دوی جوړوي. نو ګوره سیکولریزم او جمهوریت دا دواړه یو شی شولو. سیکولریزم دپاره جمهوریت د روح حیثیت لري ځکه چې سیکولریزم چې جوړ شوی دی په دې خاطر باندې جوړ شوی دی چې ریاست او دولت جوړول او د هغې دپاره نظام او قانون جوړول دا به د دین کار نه. او جمهوریت هم دا خبره کوي چې د دې دپاره نظام جوړول، د ریاست جوړول، د هغې دپاره نظام او قانون جوړول دا به د عوامو کار وي. هغوی به په خپله خوښه باندې دا جوړوي. نو دواړه یو شی شو، دواړه په یو سیټ باندې مخکې ځي. ښه، اوس دا خبره چې د سیکولریزم پس منظر څه دی او سیکولریزم په کومه لاره باندې نافذ شو، د هغې دپاره د کومې لارې انتخاب وشو، دا موږ اوس وایو
چې د سیکولریزم د نفاذ دپاره د جمهوریت د لارې انتخاب شوی او د هغې تاریخي پس منظر تاسو واورئ. هغه دا دی چې فلاسفو کې یو ډله وه سوفسطایه هغې ته ویلی کېدل. د هغوی دا نظر او فکر و چې معاشي، معاشرتي او سیاسي قوانین دا به بندگان په خپله باندې جوړوي، دا به بندگان جوړوي، دا به انسانان جوړوي، دا به عقل جوړوي، دین له په دې کې دخل نشته. علما را پاڅېدل، د هغې رد یې وکړو چې ګوره څنګه په تکوین کې تاسو الله یو منئ چې د کائنات او د هر څه الله رب العزت پیدا کړي، دغه رنګې په تشریع کې هم الله رب العزت یو دی. کائنات الله پیدا کړي، قانون به مولا الله جوړوي، نظام به مولا څوک جوړوي؟ الله رب العزت جوړوي. بهرحال هغه خلک هغه وروسته بیا په هیومنسټ باندې مشهور شولو. هیومن معنا انسان مختار کل دی، دی په خپله باندې کولی شي چې ځان دپاره دا قانونه جوړ کړي. د دغه هیومنسټ نظریې د لاندې بیا د سیکولریزم نظریه چې کوم دی هغه مخې ته راغله. د سیکولریزم نظریه د دې هیومنسټو د لاندې د هیومنسټ نظریې د لاندې چې کوم دی دا د سیکولریزم نظریه مخې ته راغله. او هغه څنګه راغله؟ هغه داسې ګوره، یهودو ډېر چلباز او مکار قوم دی. هغوی غوښتل چې مسلمانان د مونځ هم کوي، روژه دې هم کوي، زکات دې هم ورکوي، حج دې هم ورکوي، خو چې حکومت پې زمونږ راشي. او دغه رنګې په عیسایانو باندې بلکې په دې ټوله دنیا باندې زمونږ حکومت راشي. یهودو دا فکر وکړو. د دې دپاره هغوی داسې کار وکړو چې مخې ته عیسایان خنډو او مسلمانان خنډو، ځکه چې د عیسایانو فاپ هغه د واجب الاطاعت حیثیت لرلو، د هغه تابعداري واجب وه. نو او بادشاه چې کوم دا به د هغه نایب و. په مسلمانانو کې خلیفه هغه واجب الاطاعت و، د هغه تابعداري په مسلمانانو باندې لازم و. هغوی دا نظام د مخې نه ختمول غوښتل چې دا نظام د مخې نه ختم شي، دا مذهب د مخې نه لرې شي. نو هغې داسې کار وکړو چې عیسایانو ته یې وویل چې وګوره زاړه قوانین در باندې مذهب نافظ کړي دي، د دې نه استځان خلاص کړئ، د وخت په تقاضا باندې ځان له قانون جوړوئ. مذهب، کلیسا، پاپ په تاسو باندې حکومت کوي، هغوی په تاسو باندې قوانین نافظوي. هغه زاړه قوانین دي او راټینګ کړي دي، راپاڅئ، لږ شانې شعور ځان کې پیدا کوي او د دې مذهب نه ځان خلاص کړئ، د وخت مطابق قوانین ځان له جوړ کړي. نو عیسایان یې راپاڅول او هغوی د کلیسا نه، د پاپ نه بغاوت وکړو، د مذهب نه بغاوت وکړو، اعلان یې وکړو چې لا سیاست فی الدین ولا دین فی السیاسه. د دین به د سیاست سره، ریاستي امورو سره، سیاسي امورو سره او دولتي امورو سره بالکل کار نه وي، بس مذهب به د کلیسا پورې بس. پاپ په بار کار نه لري په ریاستي او دولتي امورو کې. نو سیکولریزم د نظریې اعلان هغوی وکړو. بیا د دې سیکولریزم نظریې د نافذولو دپاره هغوی د جمهوریت انتخاب وکړو چې دا بهترینه لار ده د سیکولریزم نظریې دپاره. ولې؟ ځکه که کوم مذهبي خلک هغوی دا وایي چې یاره زمونږ مذهب کوم طرف ته لاړ، نو هغوی ته دوی وویلی چې په جمهوریت کې تاسو زمونږ لار پرېښې ده، تاسو خپل اکثریت راولئ، په اکثریت سره ځان له اسلام نافظ کړئ. خو بیا به هم دغه اسلام د بندګانو تابع وي. نو دلته پکې دوی له لار پرېښودله معموني غوندې، نور خو هغوی په دې پوهېدل چې په جمهوریت باندې اسلام نه راځي. نو د جمهوریت په لاره باندې بیا د سیکولریزم انتخاب وشو. بیا دلته مشرقي ملکونو ته څنګه راغی، نو هغه هم تاسو ته پته ده، اوس ویډیو اوږدېږي چې هغې خلافت عثماني هغه د نیشنلیزم د نظریې په بنیاد باندې ساقط شو، د قوم پرستۍ په بنیاد عرب یې راپاڅول چې حکومت ستاسو حق دی، عجم حکومت کوي په تاسو باندې. خلافت عثماني ساقط کو، د هغې نه وروسته مصطفی کمال اتاتورک راوستو، هغې کېنه او هغه د جمهوریت او د سیکولریزم اعلان وکړو. نو په دغه غرض باندې چې کوم د سیکولریزم زمونږ مشرقي ملکونو ته راغی. نو الحمدلله د سیکولریزم د تاریخي پس منظر او د هغې د تعریف نه موږ ته دا خبره معلومه شوه چې څومره سیاسي جمهوري ګوندونه دي، خوا که مذهبي دي او که غیر مذهبي دي، دا ټول سیکولر دي. ها که دې د مذهب نوم اخلي، دین نوم اخلي، ځان ته مذهبي وایي، ځان ته دیني وایي، د مذهب په نوم باندې دا صرف او صرف د خلکو نه ووټونه غواړي او په دغه ووټونو باندې بیا خپله دنیا ښایسته کول غواړي. اوس که یو سړی دا خبره کوي چې یاره پاکستان کې سیکولریزم نشته، د قرارداد مقاصد خبره کوي، هغه ځان له د دانشورانو ترمنځ یو اختلافي مسله ده. بعضې دانشوران هغوی وایي چې د پاکستان قیام چې کوم شوی دی دا سیکولر سټیټ دی، او بعضې وایي چې نه دا سیکولر سټیټ نه دی بلکې دا یو مذهبي سټیټ دی. نو هغوی په خپله باندې بیا دا قرارداد مقاصد خبره ټولې دنیا ته ښکاره ده چې دا صرف یو قرارداد و، مخې ته په هغې باندې عمل درآمد نه دی شوی. اوس هم موږ د جمهوریت د لاندې د سیکولریزم د لاندې، لهذا دا خبره د دې خلکو غلطه ده. او دویم دا چې سیکولریزم چې کوم دی دا ځان له یو د مذهب شکل دی اختیار کړی دی. لکه یو امریکنی یو مفکر دی رابرټ ګرین، هغه دا خبره لیکلې ده چې سیکولریزم د انسانیت لپاره یو مذهب دی، دا د انسانیت مذهب دی. نو لهذا کوم سیاسي جماعتونه چې هغې د مذهب طرف ته ځان منسوبوي، ځان ته مذهبي وایي، قرآن آیاتونه وایي،
حدیثونه وایي په هغې باندې د دې سیستم اثبات کوي، ځان ته دیني وایي، ځان ته مذهبي وایي، دا خبره بالکل غلطه ده. والحمدلله دا خبره نن موږ په دلیل سره ثابته کړه. واخر دعوانا